یو اخري موږ میسیجز خو د نن سترلیک په حواله باندې موږ اخري خدای رسول به څه وایي په دې کې موږ د خپل ذهنونه خپل د ټولنې موږ د معاشرې دا موږ څنګه راواړو او اخري میسیجز په مختصر ټکو باندې مینوال چې دي هغه ستاسو میسیجز ډېر زیات خوشحاله ورته جزاک الله مفتي رحمدي صاحب جی تر ګردو چونکې زموږ غټ دغه چې دی رواج چې دی چې خرابېږي پریشاني جوړېږي هغه زموږ د ولورغه هم ده په دې سره د ډېرو خلکو ژوند که هلک دی که نجلۍ دی د هغو ژوند ودرېدی په سر کې ویښتان سپین سي دغه رنګه که نارینه دی هغو ته هم دغه عمرې ژوند تېر سي لیکن د ولور دپاره اوس یو مروجه اسانه طریقه دا ده زما په ذهن کې په معاشره کې چې مثال 10 لکه زموږ په خاندان کې زموږ په فیملي کې رواج دی چلو 10 کښېږده بس دا خبره پکې وکړه چې یاره 10 لکه روپۍ ولور دی په هغه کې ته 3 لکه د نجلۍ دپاره ولور که هغه 3 لکه بورکه بقایا 2 لکه ته خرڅ هغه ستا کور دی ستا ترتیب دی چې څنګه یې خرڅې که خو لیکن د دې اسانه حل چې دی هغه اول د زنانو څخه ختمیږي په زنانو کې دغه مایند ډېر زیات دی هغه زنانې به موږ دا کوو چې هغو ته به موږ کور ته تعلیم شروع کوو چې ماهانه روزانه موږ تعلیم ورته کوو انشاءالله سوکه سوکه به دی د دین په خوا راسي دا فکر به ختم شي جزاک الله ماشاءالله یو جهان مننه ګران کوتم پروګرام وخت یې بالکل پای ته ورسېدی